نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ورونو ما سی کوم آیت تلاوت کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث می تلاوت کو په آیت او په حدیث کی الله رب العزت په آیت کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کی د ظلم تذکرہ کړي په دنیا کې انسانیت زندگی تیری بعضی انسانان دی الله رب العزت نه یرا پزړو کې لري بعضی انسانان دی الله رب العزت خوف او خشیت پزړو کې نه لري بعضی انسانان دی الله رب العزت مخته حساب ورکولو عقیده او یقین لري او بعضی انسانان د آخرت دی یقین او د الله رب العزت حضور ته د درېدا دی یقین منکر دي کوم خلق چې په آخرت باندې یقین لري او الله رب العزت ته د هر شي حساب ورکولو باندې یقین لري هغه خلق په دنیا کې په انسانیت او د الله رب العزت په نورو مخلوقاتو باندې ظلم نه کوي ځکه الله رب العزت فرمایلی چې د قیامت په ورځ باندې به هر انسان نه د ظلم بدله اخیستل کیږي کوم انسان سے ظلم کړی دا هغه په دې خبره باندې نه غافل کیږي چې الله رب العزت ته د ظلم معلومات نشته بلکې الله رب العزت باندې انسان سیده په دنیا کې ظلم کړی دا الله رب العزت په خامخا د انسان ته بدله ورکوي نو هغه انسانان چې د الله رب العزت په توحید باندې په قیامت باندې او د قیامت د ورځې په حساب او په کتاب باندې یقین نه لري نو یقینا هغه انسان د خپل خوښي ژوندۍ تیروي او په دې خوښه ژوندۍ کې دای په بل انسان باندې ظلم کی او د غسر زیاتای کی نو الله رب العزت فرمایلی چې دغه انسان دی غافل کیږي نه دی به ما مخ ته راځي او ما ته به حساب راکړي
په دې آیت کې الله رب العزت فرمایلی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هغه خلق چې الله رب العزت نه غافل دي، هغه خلق دې خبري امید نه لري چې الله رب العزت د دې نه به خبره ده، د دې معلومات نشته، د دې ظلم نه الله رب العزت خبردار نه ده، الله رب العزت د دې ظلم معلوم نه ده. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله رب العزت صدق ظالمانو ته مهلت ورکړی دا، ظالمانو باندې فورا الله رب العزت عذاب نه را نازلوي او الله رب العزت په دنیا کې مؤاخذه نه ورسره کوي تر څو وخت پورې الله رب العزت شدی ته موقع ورکړی دا، دوی ته وخت ورکړی دا. الله رب العزت فرمای انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله رب العزت د قیامت تر ورځې پورې مهلت ورکړي. کله چې الله رب العزت عذاب پې راسي، کله چې الله رب العزت مؤاخذه وکړي، بیا الله رب العزت فرمایي ان بطش ربک لشدید. دی الله رب العزت گرفت، دی الله رب العزت نیول دا بیا ډیر سخت دي. انسان دی الله رب العزت دی گرفت نه دی الله رب العزت دی نیولو نه بیا انسان نشي خلاصېدلی. کداغه انسان څومره معذرتونه پیش کی، الله رب العزت فرمایي دغه معذرت دغه بانی د قیامت په ورځ باندې بیا د انسان ته په ګټه باندې نه ورځي. کوم انسان چې په دنیا کې په بل انسان یا په حیواناتو باندې ظلم کړی، دنیا کې الله رب العزت د انسانیت نه د عدل او د انصاف د زندگی تیرولو مطالبه کړې ده چې په عدل او په انصاف سره به زندگی تیروي. ظلم او زیاتی به په بل انسان باندې نه کوي. هغه انسان که غیر مسلم ده او که مسلمان ده، یو مسلمان به دغه سره ظلم نه کوي. کچیر ظلم یو انسان دی بل انسان سره وکي، هغه انسان که مسلمان یو که غیر مسلم وي، یو مسلمان ظلم وکي دی بل انسان سره، یو کافر ظلم وکي دی یو انسان سره، الله رب العزت تر یو وخت پورې هغه مهلت ورکوي. په هغه مهلت کې الله رب العزت څه مصلحت دی. انسانیت ته الله رب العزت تربیت ورکوي، انسانیت ته الله رب العزت خپل وحدانیت په دی ظلم کې ورخی چې کله انسان دی الله رب العزت د دین نه واوړي، دی الله رب العزت د دین نه غافل شي، بیا الله رب العزت ظالمان په مسلط. دغه ظالمان الله رب العزت د دې وجې په مسلط کې چې انسان دی الله رب العزت دین طرف ته متوجه شي. لیکن دغه ظالم دی د دې خبرې ګمان نه کوي سدای به همیشه په طاقت کې په قدرت کې به همیشه به د ما تحت خلق زندگی تیری، دای به همیشه طاقتوري په خلکو باندې به ظلم کوي. الله رب العزت فرمایي دی غورز انتظار دیو چې په کوم ورځ باندې زې حساب او کتاب سره کوم، په غورز باندې به معلومات ظالم ته وسی د څه په دنیا کې څومره ظلم په انسانیت باندې کړی دی، غزه څه بدله ورکوم. نو الله رب العزت سی او ظالم په دنیا کې نه بربادي، نه تباہ کوي، عذاب نه پیرا نازلوي. دغه الله رب العزت د انسانیت د ظالم ته الله رب العزت مهلت ورکوي تر یو وخت پورې. لیکن الله رب العزت کله کله یو ظالم ته په دنیا کې عذاب ورکي، په دنیا کې الله رب العزت هغه ذلیل کی، په دنیا کې هغه انسان ته الله رب العزت سزا ورکي. عموما الله رب العزت علماء فرمایي چې د ظلم نظام الله رب العزت په دنیا کې چې کله ظلم انتها ته ورسیږي نو الله رب العزت هغه ظالم سرنگون کوي. کله چې ظالم په خپل ظلم کې انتها ته ورسیږي، حد نه تجاوز وکړي او ظالم انسان په انسانیت باندې ظلم کې، بیا الله رب العزت هغه د الله رب العزت غصه بیا په قهر کې راسي، بیا هغه ظالم په خپل سزا باندې ورسي. الله رب العزت سزا په مسلط کی. الله رب العزت یو بل انسان یا دسی بیماری په انسان باندې مسلط کی چې هغه انسان تباہ او برباد. لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه مخکې
فرعون د دغه مځکې ټولې مځکې په سر باندې بادشاه تیر شوی، ظلم انتها ته ورسېده. د بني اسرائیلو واړه واړه ماشومان به قتل کول او یا زره بچیان یې قتل کړ. ظلم انتها ته ورسېده. بني اسرائیل د وخت مسلمانان په الله رب العزت باندې ایمان وو، لیکن د الله رب العزت د دین نه غافل شوي. الله رب العزت فرعون غوندې ظالم انسان په بني اسرائیلو باندې مسلط. بني اسرائیلو د غلامی والا زندگی تیروله. بني اسرائیل غلامانو بیبیانی د هغو فرعونیانو خادمانې ګرځېدلې. هغو به د خپلې زندگی د خوشحالي لپاره د هغو بیبیانو نه ګټه اخیستله مختلف طریقو سره. بني اسرائیلو ته به دومره خوراک میلاوېده چې تبو راخیست چې صرف بې زندگی تیروله. څومره معدنیات یا څومره ذخایر یا څومره فصلونه کاشتکاری سی به کېدله، بني اسرائیلو به دغه پټې اړوه. لیکن دغه ټول ذخایر، دغه ټول معدنیات، دغه ټول زراعت به بیا فرعونیانو په خپله قبضه کې اخیسته. دوی ته به په قدر کفایت هغه خوراک ورکاوه. دومره د ذلت زندګي تیروله، وجه د الله رب العزت د دین نه لرېوالی. لیکن دغه فرعون چې په خپل ظلم کې انتها ته ورسېده، الله رب العزت موسی علیه السلام راولي. دغه فرعون بیا الله رب العزت په سمندر باندې لاهوک او تباه او برباد یې کسره خپل قوم. نمرود چې کله ظلم شروع کوی، ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځاو، مختلف مسلمانان یې قتل کول. په خپله معاشره کې ظلم او زیاتی شروع کړه. الله رب العزت مچر پې مسلط. دغه مچر په وجه باندې الله رب العزت دومره ذلیله کړ، هر یو میلمه چې به د ده محل ته راته 15 لختې یا 15 چپړکې به یې په دا سر وه، ده ته به راحت په دې کې میلاوېده. له دغو سکانو او له دغو چپړکو له وجې هغه نمرود هلاک. نو ظلم چې یو انتها ته ورسېږي، بیا د الله رب العزت غصه راپورته کیږي، بیا الله رب العزت قهر راپورته کیږي، بیا الله رب العزت هغه ظالم په دنیا کې تباه او برباد کوي. بیا الله رب العزت هغه انسان چې ظالم ده، الله رب العزت د نور انسانیت لپاره د عبرت ذریعه ګرځي چې انسان له دې انسان نه عبرت واخلي. دغه انسان چې ظلم یې په دنیا کې کړ، په ټوله دنیا باندې حاکم و، په خپل رعیت باندې ظلم کا او په انسانیت سره زیاتی کا ویا، دغه انسان نن ذلیل او خوار د خپل ظلم له وجې نه. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم د قیامت په ورځ باندې دغه تکه توره شپه ده. کله چې د قیامت ورځ ایمان وال خلقو تذکره الله رب العزت کرے، چې د ایمان وال خلق به د ایمانی رڼا کې روانې د جنت طرف. کوم خلق چې به ایمانه دي، د چا ایمان په الله رب العزت باندې نسته یا چا نیک اعمال کم دي، هغه به په توره تیاره د ظلم په د زیاتی کې به دی ډوبي او رڼا به مخته نه وي ورته. دغو مسلمانانو پسې دغو ایماندارو خلقو پسې به آواز وکړي چې لږ ودرېږئ موږ در سره ځو، چې د تاسې د نور نه، د تاسې د رڼا نه، د تاسې د ایمان د دغې رڼا نه موږ څه ګټه واخلو، موږ هم در سره ملګري شو. دغه جنتیان به آواز ورته وکړي. الله رب العزت فرمایلي چې د موږ دغه نور تاسې ته ګټه نه رسوي، ولاړ سئ میدان ته، خپل نور ته لاس وکړئ چې هغه نور د ایمان د که چیرې هلته د تاسې نور وویه، تاسې ته به بیا رڼا میلاو شي د قیامت په میدان کې. که نه رڼا د قیامت په میدان کې نوره نشته. نو ظلم ته الله رب العزت او د الله رب العزت پیغمبر تیاره ویلې ده. دغه به توره شپه، په دغه توره شپه کې به سړی لیونی. ظلم چې په دنیا کې انسان څومره وکړي، الله رب العزت به اغ ظالم ته یا په دنیا کې ورنه آخرت کې خو خامخا سزا ورکوي. لیکن الله رب العزت اکثر اغ ظالم انسان په دنیا کې عذاب نه دی وجه ورکي،
چې دغه انسان د نور انسانیت لپاره د عبرت ذریعه وګرځي. ځان ته په دنیا کې خدای ویلو دومره طاقت ملاو شوی، فرعون مې څرنګه ذلیل او خوار، نمرود مې څرنګه ذلیل او خوار، باوجود د دومره طاقت او قدرت نه د انسانیت لپاره دغه درس ته چې انسان ظلم په دنیا کې مکه، عدل او د انصاف والا زندگی تیره. کله چې انسان ظلم وکړي بیا الله رب العزت هغه انسان ته سزا ورکوي. کتاب یو واقعه را نقل کوي، یو بوډۍ ښځه وه، د بادشاه د محل سره قریب د دې یوه جونګړه وه، یو ړنګه بنګه خیمه یې درولې وه، مسکینه فقیره بوډۍ کونډه رنډه، د ورځې به ولاړله، خلکو نه به صدقات خیرات راټول کړو، چې څومره به یې راټول کړو ذکر اذکار ته به ناسته وه، بیا به ذکر اذکار کاوه. بادشاه خپل بادارانو ته، خپل گورنرانو ته، خپل د محل هغه غلامانو ته، خادمانو ته حکم ورکړ چې د ما محل وسیع کړي، د ما محل لوی کړي، د ما د محل اویلۍ لږ اوږده کړي، زه د ګیځ د مالې ورزش کړم، چې د ما په محل کې د ما خلک، د ما اهل و عیال چکرې لګوي، بوټي کې ولګوئ، څومره نقشه چې انجینرانو واچوله په هغه کې د بوډۍ محل راځي. بادشاه ته د بوډۍ د محل تذکره وسوه، محل د بوډۍ، مکان د بوډۍ، یو بوسیده مکان، یو کمزوری، یوه جونګړه د بوډۍ د کونډه ده، بچیان نه لري، خاوند یې وفات شوی ده، د هغې مکان د تا د محل په نقشه کې راځي. بادشاه ورته یې ړنګې کوي. بوډۍ سهار وتلې ده، ماښام چې راځي هغه مکان یې ړنګ شوی، طاقت نه لري بوډۍ. غریبه ښځه ده، څوک یې خبر، څوک یې فریاد نه اروي. بوډۍ الله رب العزت تلاسونه پورته کړه چې الله رب العزت ته د ما مالک او ته په دې باندې عالم یې چې دغه بادشاه ظالم کارنده خلک راتله د ما محل یې ړنګاوه، خدای پاکه ځکه په دې کور کې نه وم، ته خو موجود وي، الله رب العزت دا دې ولې پرېښول؟ الله رب العزت د ما مکان یې ړنګ کړی دی، دغسې ړنګ مکان غواړم. مکان تیار سه، محل تیار سه، بادشاه سره له خپل اهل و عیال نه په دې مکان کې اوس. بادشاه چې کله محل تیار که، خپل اهل و عیال، خپل هغه مخصوص غلامان یا مخصوص خلک یې راوسته په محل کې اوس. شپه راځي، خپل پروګرام بادشاه کړی ده، کله چې ټول ویده کیږي الله رب العزت صاعقه پې را نازله کړه، هغه مکان یې په مځکه ننیوسته سره له اهل و عیال. نو الله رب العزت یو مظلوم انسان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې الله رب العزت قسم خوړلی، سزا د مظلوم هغه بددعا چې یو ظالم په باره کې کی، زه د هغه بددعا خامخا قبلهم ولو بعد حین، اگر که څه وخت تیر سم دغه ظالم ته مهلت ورکم، لیکن د دغه مظلوم دعا به زه خامخا قبلوم، دغه ظالم ته به زه خامخا سزا ورکوم، د دغه مظلوم سره چې د کوم ظلم کړی د کومه رویه یې اختیار کړې ده، د دغه ظلم به دته خامخا سزا په دنیا یا په آخرت کې ملاویږي. لانصرنک ولو بعد حین، زه به خامخا د تا امداد کم، الله رب العزت فرمای ولو بعد حین، اگر که څه وخت وروسته سي. نو د مظلوم د امداد الله رب العزت وعده کړې ده چې زه به د مظلوم انسان مدد خامخا کوم. ظالم دې په دې خبره نه خوشحاله کیږي چې د ما سره طاقت ته، د ما سره قدرت ته، د ما سره مملکت ته، د ما سره مختلف ذرایع دي د طاقت، د بل مسلمان یا د بل انسان د ذلیله کولو، د بل انسان شرمولو، یا بل انسان تر خپلو پښو لاندې کولو. الله رب العزت فرمایي چې ای ظالمه، خامخا به زه له تا سره د دې ظلم حساب واخلم، خامخا به د دې ظلم حساب ما ته راکوي، او تا به په دنیا یا په آخرت کې زه ذلیل او رسوا کوم. ظالم دې په دې نه خوشحاله کیږي چې دی نن په طاقت کې ده، دی په قدرت کې ده،
بل مسلمان ته تکلیف رسي، بل مسلمان د ظلم لوجه نه له کور نه بار نسی وتای، بل مسلمان د ظلم لوجه نه کاروبار خپل اهل او عیال ته د معیشت اسباب نسی برابر ولای، خپل کور ته خپل اهل او عیال ته خوراکي مواد نسی برابر ولای. ظالم د په دې خبره باندې خوشاله نه. الله رب العزت فرمای چې ای ظالمه ته دا امید ملره چې ته به د الله رب العزت د گرفت نه خلاص. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مهلت چې الله رب العزت درکړی ده، وخت یې درکړی ده، زر سزا نه درکوي. په دې کې د الله رب العزت مصلحت ده. الله رب العزت به خامخا د ظالم نه الله رب العزت بدله اخلي. کتاب واقع را نقل کوي چې یو فقیر یو مسکین کس چې خپل اهل او عیال ته به د ورځې ګټه کړله او کور ته به راته، د سمندر په غاړه ګرځي یو مایه یې ولي، مایه یې کور ته را روان کړی یو سپایي یو سرکاري کس چې کله په دې فقیر دې مسکین باندې نظر ولګېد، ښایسته مایه یې ده، مزه یې ده، غټ ده، مطالبه یې تېر وکړه چې دا مایه یې ماته راک. دا فقیر دا مسکین سړی ورته یې اهل او عیال مې د ډېرو ورځو نه وږی ده، غوښه خوراک یې نه ده کړی، مایې ته یې ډېره تبه کیږي، خپل اهل او عیال ته وړم. لیکن دغ سرکاري کس ظلم ورسره وکړو، زیاتی وکړه، زبردستي یې دغه مایه په زبردستي تېر واخیست. کتاب واقعه نقل کوي دا مایه په دې حالت کې لا ژوندی و، مایه د ظالم په خپل لاس کې اخیستی کور ته روان ده، په دې وړه ګوته باندې مایه دې سړي ته خوله لګوي، غاښونه کې بند سو په دې خوله کې، مایه دومره طاقتور و چې هغه ګوتې زور یې وکړه خو ګوته نه خلاصېږي. کور ته راځي، خپل بچیانو ته خپلې بیبي ته یایي، ما د مایې د دې خولې نه خلاص کړي، غاښونه یې د ما په ګوته کې ننوتې دي، ما ته ډېر تکلیف ده او ما تېر خلاص کړي. مایې نه خلاص، مایې یې وخوړو، پوخ یې کوی، لیکن هغه ګوته یې په خرابېدا شروع سو. علاج معالجه کوي لیکن هغه علاج معالجه د ته فایده نه ورسوي، تر دې پورې چې هغه ګوته طبیب ورته ویل چې دا ګوته به کټ کوې، کټ کولو نه وروسته لاس ته هغه انتقال وسوی د زخم، لاس کټ سه تر دې پورې چې د ده مټ ته هغه زخم ورسېده، دا مټ هم کټ سه. یو دینداره سړي ولیده، ولې ته خو ډېر ښایسته ځوان وې، طاقتور وې، روب دبدبه دې لرله، نن خو دې لاس کټ سوی، دغه ولې؟ د خپل حالت ورته ذکر کړه چې داسې داسې چل مې کړی، ظلم او زیاتی رانه اوس، یو سړي نه مې مایه یې راخیستی، خوله یې راباندې ولګوله، لاس مې زخمي څه، کینسر څه، ډاکټرانو رانه کټ که تر دې چې پورې زخم راورسېده او زخم جوړ سوی نه ده. دینداره کس پوس چې د یو انسان سره ظلم کړی د الله رب العزت دغه ظالم ته په دنیا کې سزا ورکوي په دې شکل، د دغه انسان یو عضو به کټ کیږي او دغه به ټوټه ټوټه کیږي. دغه کس دغه ظالم ته یایي چې ولاړ څه دی، تا بل علاج نسته، چې تر څو پورې هغه مظلوم چې تا دغه مایه په ظلم تېر اخیستی ده او دی دې وهلی ده، دی دې رټلی ده، ده ته دې تکلیف رسولی، تر څو پورې چې انسان نه دې معافي غوښتلې نه وي، تر هغه وخته پورې تا د دغه زخم علاج نسته، ته به دغسې ټوټه ټوټه کټ کېږي او مرې به. کس په دې خبره پوه سو، ولاړ، څو ورځې وروسته هغه سړي تالاشي شروع، سړی پیدا سو، ورته زاړي دغه کس ته، هغه نه خبره یې رسوې وله، اخر کې ورته یایي چې ما ته معافي وکړه، په چی دې معاف کړم، داسې داسې مې ظلم در سره کړی و، هغه سړي معاف. بیا دغه ظالم پوښتنه ورنه کړي چې کله ما د تا نه په ظلم سره دغه مایه واخیسته، د تا د خولې نه کومه بددعا ووته؟ دغه مظلوم ورته یایي چې ما الله رب العزت حاضر کویه، ای الله رب العزته ته فرمایي چې زما د ظالم، زه ظالم تباه کوونکی یم او د مظلوم امداد کوونکی زه یم، تا قسم په دې خوړلی دی چې د مظلوم به زه امداد کم، الله رب العزته د ما امداد زه غواړم چې په دنیا کې ووینم، زه غواړم دغسې ظالم په دنیا کې ذلیل او خوار ووینم، دغه د ما سره ظلم وکړو، زیاتی یې وکړو، د ما د اهل او عیال نان او نفقه یې د ما د خولې نه ویسته. نو دغه بددعا الله رب العزت دغه انسان قبوله کړه. دغه ظالم ورته یایي چې دغه د زه په دنیا کې ولیدم، علماو لیکلي بیا په محل کې کله پسې دی په بازار کې روانو یا په یو آبادي کې به روانو، خلکو کې به روانو، ده به دغه آواز کو، او خلکو ظلم مه کوئ، او خلکو ظلم مه کوئ، چې څوک ظلم کي هغه د ما ته وګوري، د ما غوندې حشر وي، د ما غوندې به
د ما لاس د ظلم له وجې کټ سوی دی او ظلم دغه ته را رسولی. نو په دنیا کې چې خلق ظلم کی، الله رب العزت فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ګمان دی هغه خلق نه کوي چې د ظالمان دي، چې الله رب العزت د دې د کرتوتاتو نه د دې د کړلو نه غافل ده. الله رب العزت په دې باندې غرض نه لري. انما يؤخر ليوم تشخص فيه الابصار. الله رب العزت دې ته مهلت دی غورز ورکي، چې په غورز باندې بسترګ حیران وي چې خدای سوک. انسانیت به حیران، خلق به حیران وي چې خدای پاک اوس په کومه خوا ولاړ شو، په کومه لار به خلاص. او نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث شریف دی، نبی علیه السلام فرمایلی ان الله یملی، الله رب العزت مهلت ورکوي ظالم سړی ته، خو لیکن چې کله ونیسي بیا څوک د خلاصولو وال نسته. کله چې ظالم الله رب العزت اراده دې وکړه چې ظالم په دنیا کې ونیسم، بیا الله رب العزت نه یو طاقتم خلاصون کوي د ظالم نسته. نو ظالم چې نن ظلم کی، چې په هر علاقه کې ظلم ورسره کیږي د انسان سره په انسانیت په شکل کې، یو خو د مسلمانی هغه حیثیت ده، په انسانیت په دایره کې کدی انسان سره ظلم کیږي، هغه که مسلمانی که غیر مسلم، الله رب العزت دغه ظلم برداشت کولو ته تیار نه ده. خامخا به د ظالم ته کدی مسلمانی او که غیر مسلم یې الله رب العزت په دغه سزا ورکوي. الله رب العزت ته موږ تاسو ټول مسلمانان د بل چا باندې د ظلم کولو نه وساتي، او الله رب العزت ته په موږ تاسو باندې بل څوک د ظلم کولو نه وساتي چې په موږ باندې ظلم ونه کړي. واخر دعوانا الحمد